الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا أول له ولا آخر له ولا معين له ولا مشير له ولا مماثل له ولا ند له ولا ضد له ولا جدال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وأعلانا وأجملنا وأرفعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
أو كما قال الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانان اوریدونکو، دا کم سورت چې ما پوره ولوستلو الله توفیق راکړو، دیتا سورت البلد ویل کیږي، او بلد په عربی کې کلی ته وایي. په دې سورت کې الله جل جلاله د کلی اصلاح د پاره درې قوانین ذکر کړي. د ټولو نه اهم سی چې کوم دی هغه درې اصلاحګانې دي. اوله اصلاح د انسان خپل د ذات او د نفس ده. دویمه اصلاح هغه د انسان د خپل د اهل او عیال دي. او دریم اصلاح، دریم نمبر چې کوم اصلاح ده هغه د کلی او د وطن دی. په انسان باندې دا درې واړه اصلاحګانې لازم دي چې د ټولو نه وړاندې انسان خپل د نفس او د ځان اصلاح وکړي. د نفس اصلاح د پاره الله جل جلاله مختلف احکامات را لګلي، خو بعض حکمونه مشترک دي او بعض حکمونه د الله پاک هغه خالص د نفس د اصلاح د پر الله را لګي. دغه کوم بهترین میاشت چې را روانه ده، رمضان المبارک، روزه چې موږ ورته وایو، دا روزه الله جل جلاله د انسان د نفس د اصلاح د پاره مقرر کړی چې دې روزي سره د انسانیت او د تمام انسانانو د نفس اصلاح راځي. او دا خبره ضروری خبره ده چې کله د یو انسان خپل د نفس اصلاح ونشي نو د دین نور خیر نه خوريږي، د نور اصلاح بیا نه خوريږي. نو بیا نه د اهل او عیال اصلاح کې دي شي او نه د کور کړي او د وطن اصلاح کې دي شي. د دې د وجنه د الله پاک قانون هم دا دی. الله پاک وي د ټولو وړاندې د انسان د خپل نفس د اصلاح ضرورت دی. قران کریم کې ځای په ځای باندې الله اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله وی د جنت د طلبګار د پاره د ټولو نه اولنې سیز دا دی چې دی د خپل د نفس اصلاح کړي، نفس په کنټرول کې ساتي. او الله جل جلاله مختلف ځایونو کې الله پاک وی وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام وی اللہ در رحم نا و دا اللہ دا مہربانی نا بغیر یو نفس هم دا پاکیزہ نشی کے دلے، دا انسان پاکیزگی طرف تا نبوزی، ہر یو نفس انسان تا دا بدو کارونو
او انسان ته د الله د مخالفت دعوت ورکړي. د نفس اصلاح انتهایی ضروری دی او نفس اصلاح چې راځي محترمو هغه به 100% روزه باندې راځي، رمضان المبارک باندې راځي. ان شاء الله کجون خیر رمضان المبارک او استقبال رمضان باندې به روان جمعه کې خبره کوم. نن صرف دغه خبره کوم سورۃ البلد چې کوم خبره شروع کړی ده چې الله جل جلاله د کلی د اصلاح د لپاره کم قوانین ذکر کړی دي او د یو کلی مشر بسنګ پکار دي. نن ما پوری هر یو سړی دا داوا کوي چې زوخه سړی ما مشر دی. هر یو سړی ځان تلی کړی دی په هر یو ځای باندې لوی تعلیم یافته او دیانتدار او هغه او دغه اسمان ښکته او ځمکه وره ځان یې لیکلي دي. تاسو وګورئ خو الله جل جلاله په سورۃ بلد کې الله وایي د مشر د پاره درې اوصاف پکار دي کوم چې قرآن کریم ذکر کړی دي. او دا یو خبرم ځان سره ذهن کې کیږي ګوره زه یو سیاسي سړی نه یم. زموږ چې کوم جماعت دی جماعت اشاعت التوحید و سنت هغه د سیاست نه بالاتر دي، سیاسي خبرې نه دي. او بیا خاص کر د الله او د رسول منبر سیاست د پاره استعمالول دا ډېر لوی جرم دی. او بیا په جماعت کې دننه د یو بنده صفت کول چاهے چې هغه بنده هر څوک وي الله په دې باندې هم پابندي لګولې ده. الله پاک وایي وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جماعت کی بس صرف او جماعت په منبر باندې جماعت د لوډ سپیکر نه او د جماعت په محراب کې بس صرف زما د لویوالي خبره کیږي. په جماعت کې دننه په منبر باندې د بل چا د لویوالي صفاتونه بند بیانول کیږي. جماعت خالص د الله د عبادت لپاره دی او الله د تعریفونو لپاره دی، الله د صفاتونو لپاره دی. پدې کې به د یو مخلوق صفت نه بیانول کیږي. اکثر خلک زیاته کې ظلم کوي چې هغه قرآن هم د سیاست د پاره استعمالي، جماعت هم د سیاست د پاره استعمالي، محراب هم د سیاست د پاره استعمالي. دا ناروا دي نه دي پکار. نو الله جل جلاله فرمایي پدې صورت کې الله جل جلاله وي کتاسو د کلی یو مشر جوړوي. الله وایي درې صفاتونه پکې وګورئ. کچره تاسو د کله کې دننه اصلاح کوشش کوئ چې په دې کلی کې اصلاح وشي نو هغه کله کې درې سيزونه رایج کوي. درې خبرې د دې تبلیغ وکړي الله وایي کلی کې به اصلاح راشي. اولنې خبره ده چې لقد خلقنا الانسان فی کبد. د کلی مشر به همیشه خادم وي، د کلی خدمتگار وي، دی به مشقت برداشت کولو والا، تکلیفونه برداشت کولو والا وي. کلی مشر دی ته وي چې هغه به تکلیفونه برداشت کوي، د قام د قبیله او د مخلوق خدا به خدمت کوي. او دا مثال صحابه کرامو قائم کړو. روایت کی راضی و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دیوزی گورنر جوړ کړو. او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عادت داو چې څه زمانہ رستو با
د کلي غټ جومات ته به لاړو او د جمع به یې وکړه په خپله او محراب کې به یې پاڅېدو خلکو نه به یې تپوس کو چې دا کم ګورنر چې ما جوړ کړی دی د دې خلاف ستاسو شکایت خو نشته که چا به شکایت لګاو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به اورېدو یو ورځ سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ جامع مسجد ته لاړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جمع وکړه او پاسېدو خلکو نه تپوس وکړ چې اے خلکو دا کم گورنر چې ما جوړ کړی دی دا څنګه سړی دی د دې خلاف خو د چا شکایت نشته دی قوم را پاسېدو چې زموږ څلور شکایتونه دي د دې مشر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ راو غوښتو خپل خواته چې راشه ودرېږه د دې خلکو د شکایتونو اور جواب ورکړي حدیث کې راځي و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تپوسو کو د خلکونه چې کم کم شکایتونه دي د دې گورنر خلاف خلک را پاسېدل اولنۍ شکایت دا ولګولو چې اے امیر المؤمنین تا چې دا کم مشر زموږ جوړ کړی دی کم گورنر دی زموږ جوړ کړی دی د صوبې په دې کې اولنې نقصان دا دی چې دی باور زموږ سره جماعت کې اشراق پورې ناستو او سمود داسې وشوه چې دی سار مونځ کوي او په مخه ځغلې نه یې سارېږي جماعت کې عمر رضی الله تعالی عنہ بل شکایت سری نور ملګری را پاسېدل و امیر المؤمنین دویم شکایت دا دی چې دی به زموږ سره د دې نه مخکې شپې به هم موږ ته ملاوېدو ورځې به هم ملاوېدو په هر وخت کې به زموږ سره ملاقات کېدو اوس شپې موږ نه نو او نشو پیدا کولی صرف ورځې ملاقات کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وای بل شکایت سره وای دریم شکایت دا دی چې دی په مخکې و ورځې په هفته کې به ډیوټي کوله اوس یو ورځ پکې غیب شي د پته نه لګي چې دی چرته یو څه کار کوي او بل شکایت سری نور ملګري را پاسېدل ورته وایي با څلورم شکایت دا دی چې دا سړی کله ناکله بېهوش کېږي بېهوشي پرې راځي موږ ناست یو د ده نه تپوسونه کوو دې ځان ځمکې باندې رغړي بېهوشي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ ته پاس سے به جوابونه ورکړي خپه غور باندې اورې ښه سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ اسمان طرف تو کتل وجړل وی الله دا زما او ستار راز خو دې خلکو مجبور کړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تو امیر المؤمنین مخکی بز اشراق منځ پوری جماعت کې ناس توم دا خبره د خلکو رښتیا ده وس پدې زمانہ کې ز جماعت کې نئے سارے غم سحر منس کو موډاری کزم امیر المؤمنین زما کور والا دا زما خزدا اغا اوس بیمار شیدا شل شیدا زچ کله سحر را پاسم زما غریبیم د نوکر او د خادم د لرلو او د نیولو طاقت نه لرم زخپل کور والا توړاږم زخپل کور والا ته ډوډۍ پخوم او سحر مانځنه سم دستی زګ کور ته زم چې هغه ټول شپه بیا راموي زلاړ شم دغه په خوله کې ډوډۍ ورکم او غسم او امیر المؤمنین هغه چې تقاضا کوي نو زکه د سحر مانځنه د وخت زم چې بیا کور دې نور بهر خلک وته راځي هغه واړو لوی میتیازي په کټ کې کوي زداغه واړو لوی میتیازي صفا کوم او دې گورنر
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی پافته کی یو ورځ چرته غیبیږي و امیر المؤمنین ز غریب یم زما یو جوړه ده ټول هفته ز ډیوټي کوما لیکن د زیارت په ورځ باندې ز خپل د کور والا کپڑے واچو نو خپل کپڑے وینځم نو هغه ته انتظار کوم نو دا ورځې د جمعې دي نو هغه کله مازدیګر ته وچی او کله ماښام ته وچی نو ځکه غیب یم کپڑے میں نہیں جی و د شپې خلکو سره ملاقات ولنه کې د خلکو مسائل ولنه اوري سید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وی اے امیر المؤمنین زما دی گیری تو وګوره زما په دی گیری کې چرته تعالی تور ډګ ښکاری وینا و ټول سپینه دوی او و اے امیر المؤمنین زټول شپه الله دربار تا الله په دربار کې دا سپین ډګیو دا سپینه ګیرن نسم الله ته جاړم چې اے الہ العالمین د دې خلقو مشریم زمانه چې کم غلطه او کم کوتاهی کیږي الله باغی ما من سو معاف او بیا ورته بیوشکیږي ولې و بیوشکیږم خو ځکه چې ما 40 سال په عمر کې اسلام قبول کړی دی 40 سال په عمر کې ما اسلام قبول کړی دی او زه چې کله محراب نه راوګرځم د مانځه نه وروستو زه دې قوم ته وګورم ټول په سونو زرګونو خلک ما پسې ولاړ وي ما ته د خپل 40 سال ګناهونه رایاد شي زما خبره د برداشت نه بهر شي امیر المؤمنین د الله د یری د الله د ملاقات او د تپوس د یری نظم باندې بیوش ما سپیریانو مرګی نشته بیمار نه یم ما باندې دا حالات ذکر راځي نو محترم مسلمانانو خبره ما دا کولا چې قرآن کریم وای ور قرآن کریم کې یوازې دا خبره نشته چې منځ وکاو د سو زکات ورکا نه بلکې قرآن کریم د تمام انسانیت د پر الله یو رهنما لګره دي پدې قرآن کریم کې دنا د تمام انسانیت د پر رهنمایي موجود ده په هر فن کې په هر لار باندې د ټولو نه بهترین اصول قرآن بیان کړی دی د زندګۍ د بادشاہ د رعیت د کور د پلار او د مور هر یو د پاره بهترین اصول قرآن بیان کړی دی دا خو بیره خبره ده چې نن مسلمانانو قرآن صرف مړی پسې ختم نه پرېښود چې مړی شي ختم به کو نو قرآن ته لاس نه کو او یا چې د چا نه سا نه خي چې سر ته به دا وایو او یا چرته ناو راځي د ناوې په سر به نیسو قرآن یا به چرته د ټولو نه غټ کار به د مسلمان دای چې سهار سورت یاسین وویو هغه هم په دې نیت باندې وویو دا نه چې په دې کې دننه سګي چې زه دا ووایم او سهار په هغې باندې عمل وکړم هغې مطابق زندګي تیر کړم نه دا صرف سورت یاسین دې دپاره وایو چې دا روز مې ښه تېره شي پیسه مې وکړه مالدار شم تکلیف نه بچ شم نور دی امت قرآن کریم مکمل پرېښودی دی د پلارانو هم دا خواهش دی چې زما بچې د قرآن سبق ووایي حد نه حد څه وکړي ناظره ووایي بس خبره ختمه نو محترم قرآن کریم د زندګۍ بهترین اصول دی او الله جل جلاله وایي هدى للناس قرآن کریم د کافر د پارا د مسلمان د پارا بادشاہ د پارا د وزیر د پارا د رعیت د پارا د کور کې دننه پلار د پارا مور د پارا مشر رور د پارا استاد هری فیصلی ذمہوار قرآن کریم دے او قرآن کریم بہترین حل د دی راوستره بہترین حل راوستره قرآن کریم خبر می دی پوری کولا چې قرآن کریم سورت بلد ہوئی بلد په انګریزي کې ویلز ته وایي او په پښتو کې کلی ته وایي دیتا
سورۃ البلد زکه وی چې پدې کې هغه قوانین دي چې باغې سره په کلی کې د اصلاح راځي د کلی مشر به هغه سره جوړې الله وی چې باغې کې دا درې صفاتونه دي اولنې صفت به پکې دا ولقد خلقنا الانسان فی کبد د کلی مشر به د کلی د خلکو غمخوار بوي د کلی د خلکو خیرخوا بوي دیبا محنتی وی مشقت چتولو والا وی دیبا هر یو سړی ته ځان رسولو والا وی دیبا د هر غریب او د فقیر تپوس کولو والا وی دیبا هر یو حقدار ته دغه حق رسولو والا وی قرآن کریم وی مشر بداسی وی دویم صفت قرآن کریم دا بیانای فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الله وی د کلی مشر بد هغوی د کلی مشر دویم صفت دا ده چې دی با مال به ضایع نه لګي په ځای به لګي د کلی فنو د کلی مال به بے ضایع نه لګي دی با د کلی فنو د کلی مال به خپلوانو باندې نه لګي دی با خپلوان اقربا به پکې نه پالي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة د کلی مشر کله کې چې اصلاح راځي د کلی مشر دویم صفت بداوي مسلمانانو الله وي چې دی با پیسہ مال په ځای باندې لګي بے ځای باندې لګي دا ګوره سیاسی خبره نه ده بلکې د سورۃ البلد او د قرآن کریم خبره ده متا ستاول کې وی چې ګورزه د خوازخیل نخکتا سیاست نکوم او ندا جماعت او ندا منبر د سیاست د پارا جوړ شوی دی دا د قرآن او حدیث د پارا دی نو قرآن کریم وی د کلی مشر به هغه چې دی به د کلی مال د کلی فند دی به په ځای باندې لګي داسې نه چې پاغه فند راتللو کې په لیست کې ټول د خاندان نمونه راشن یو ځای ته راغلی زه تللی وم هغه لیست مې کتو ما چې د لیست زه وګورم په دې کې د چا نومونه دي چې هغه لیست مې چې وکتو په هغې کې ټول د هغه خپلوان ما دا غریبي خدای پاکستان په